فريضة من الله والله عليم. چې کوم مصارف د هغې ذکر و، اته انواع الله ذکر کړل. په دې کې د څو تذکره وکړی شوله. آخري قسم دا و چې وابن السبیل، مسافر دی، تاسو مسافر ته زکات ورکوئ. مراد د مسافر نه هغه دی چې دا په خپل کور کلي کې مالدار دی، هر څه یې شته، خو اوس دی په سفر تللی دی او سفر کې د سره دومره مال نشته، لہذا ضرورتي دی د مسافر ته زکات ورکوئ شي. بیا دغه مسافر چې دی په سفر و او زکات یې واغستو، د هغې نه خپله خرچه وکړه، خپل کور کلي علاقې ته راورسېد او خپله علاقه باندې خو دی مالداره دی، هغه د زکات پیسې ورسره پاتې وي، نو په دې به ورڅه کوي؟ نو دا پیسې د دپاره جایز دي. یو ځل چې د دغه پیسې قبضه کړې د زکات، دا د ملکیت شو. نو چې هر کله ملکیت شو، که دی په سفر دی او که دی واپس کلي ته راشي او مالداره هم دی، خو دغه پیسو استعمال د دپاره جایز شو. لکه څنګه چې یو سړی په خپل کلي کې یو غریب ته زکات ورکړي، هغه زکات ورسره لاشتي او په دې کې دا غریب مالدار شو، مال ولا راله، نو دسه خو هغه زکات یا غنم یا جوار یا پیسې پرتی دي، نو آیا د هغې استعمال جایز دی؟ او بالکل هغه ولا جایز دی. د قبضې په وخت کې دی غریب، بس دا کافي ده، وروستو که دی مالدار هم شي هغه زکات مال چې ورسره پاتې دی هغه د استعمالوی شي. دا اته قسمونه دلته ذکر دي. بیا په دې اتو کې د څه حضرات ورایه دا ده چې دا اته قسمونه هم ذکر دي او دا په جمع سره ذکر دي، فقراء، مساکین، عاملین. نو چې هر کله ته اته قسمونه دي په جمع ذکر دي، نو چې ته زکات ورکې د هر یو قسم به درې کسانو ته ورکې. درې به فقیران ګوري چې هغې له ورکې، درې به مسکینان ګوري، او درې به عاملین ګوري، او درې به مؤلفة القلوب، داسې به درې ګوري. دا درې به ځکه ګوري چې دلته جمع ده، جمع په درېو اطلاق وي. نو او بیا د اته قسمونه دي، نو د هر یو قسم ته بیا رسې، نو گویا 8 په 3 کې 24. نو دا 24 ځای به دا پیسې تقسیمولي. امام شافعي رحمه الله په دې باندې په وجوب قول کوي، خو خبره شاذ ده. مالک رحمه الله او شافعي احمد رحمه الله هغه وایي که داسې وکړی شي مستحب ده، ښه خبره ده. احناف چې کوم دی ایس لازمي نه وایي، ایس لازمي نه وایي، زکات پیسې دي او تا ټولې راواغستې، مسافر له دې ورکړې صحیح ده، چېرته مسکین فقیر له دې ورکړې صحیح ده، یو کس له ورکړې نه هم کافي ده. هر یو قسم ته رسول او بیا په هر قسم کې درې ته ورکول ایس لازمي ټکی نه دی. لہذا فریضة من الله، الله فرمای دا فریضه ده د الله د خوا نه. یو خو زکات حکم دا یو فرضي حکم دی، ابتدا کې مو د هغې خبره وکړه. ادایې کې چې کوم قسمونه ذکر شو، شرایط پکې دا دي چې دا به ورکولی شي غریب ته، او په خپله علاقه به دا تقسیموي شي، بل خوا به نه وړي. مثال د هر کلي مالداره زکات په هغه کلي غریب نه به ورکوي، بل ځای ته بیا نه وړي. که بالفرض بل ځای ته یې یوړه، نو بیا د څه حضرات فرمایي ښکار دی غلط کړی دی، خو ټیک ده، امام مالک رحمه الله وایي. او څه فرمایي بل ځای ته وړل د سره صحیح نه دي، امام شافعي رحمه الله فرمایي. او احنافو تحقیق دا دی چې بل خوا به نه وړي. د کم کلي زکات علاقې زکات دی، په هغوی به تقسیمې. ځکه پیغمبر السلام حضرت معاذ ته فرمایلی چې د دې مالدارو نه زکات اله او دغه غریبانانو ته ورکوه، او که بل خوا یې وړی نو دوه لارې شتې. یوه دا چې بل ځای خلک ډېر محتاج دي، نو خیر دی هلته ویسه. او دویمه دا ده چې هغه ستا مقصود رشته پالل وي، رشتې دار دي، نو بیا خیر دی وړی شي. دا دوه لارې دي. د دې نه علاوه بل خوا به نه وړې، خو که دې یو وړه بل ځای کې دې ورکو جایز دی، خو کار دې غلط کړی دی.
بل دی چې زکات ورکولی شي نو په سلسله د ولادت کې نشي ورکولی. مالا دا ده چې زوی دی نوسی دی کړوسی دی عامه ده که د زوی د خوا نه نسي کړوسی دی او که د لور د خوا نه نسي کړوسی کم چې د ولادت سلسله په دې کې نشي ورکولی داسې په بره باندې پلار نیکه نیا داسې بره دې تم نشي ورکولی او چې د ولادت سلسله نه د دې نه اخوئ او املاک د یو بل نه بیل وي دی ورکوی شي. رور دی د رور نه پیدا خو نه دی جیرونه یو بل نه بیل دی او دا رور دی غریب دی ورکوی شي وراره دی ترزوی دی دارنګې خور دا خورۍ نه دي ماسیانې دي ماماګان دي دا یو بل نه پیدا نه دي ماما بچي دي غریبانانی ورکوی شي. خو د پیدایش په سلسله کې چې زوی نوسی په ښکته چې ستا نه څونه پیدا دي عامه ده که د لور کې ستا سره یو ځای کېږي او که په زوی کې تا سره یو ځای کېږي داسې په بره نیا نیکونه دی ته هم نشي ورکوی. ښځه خاونې هم یو بل ته نشي ورکولی ځکه د دوی منځ کې شرکت وي. د خاون مال عموما ښځه استعمالوي او د ښځې مال خاون استعمالوي دوی منځ کې شراکت دی نو ځکه خاون ښځې ته او ښځه خاون ته به زکات ځکه نه ورکوي چې دا خو ته ځان نه ورکوي نو همدا وجه کې یو سړی بل له زکات ورکوي د شپې پته ورته نه و تا زکات ورک ستا خو دا خیال چې رسوګه نه خبر نشي او دا غریب دی او مسکین دی او په لاس کې د ورته پیسې کېښولې سبا پته ولګي چې خو ستا زوی دی یاره چې بېګاره روان وم او چا له په لاس کې پیسې ایښلي لکه دا خو ما ورکړی وې هغه د زوی دی ستا خادم او غلام دی زکات کېږي نه دا خو واپس ستا کور ته راغلی او که تا دغه شانتې پیسې په خپل خیال باندې چې دا ډېر غریب دی ور دی کړی نو که هغه مالدار وخي چې خیر دی همداسې یو سړی چې ته زکات ورکوې نو د هغه د حال تپوس لازمي دی نه ته په خپله پې ښه سوچ وکړې ستا پې ښه 100% یقین دا حاله چې دا سړی غریب دی او بعضې سړی حیا نه کوي چاته حال نه وي او بعضې بې صبرې هره خبره چې کوم دی هغه حال وي او غریب یې معجزې پزې او فریادونه کوي ستا پې 100% یقین شو چې یاره دا سړی غریب دی مستحق دی تا ولا زکات ورکړه نو د دې ویلو ته هم ضرورت نشته چې دا زکات دی. اوس که بالفرض ستا ګمان خطا شوی نو خیر د زکات د ټیک دی خو چې ستا ښه 100% یقین دی چې او دا سړی غریب دی ورکوه خو که خامخا احتیاط دپاره هغه ته اظهار کوي هغه د طبیعت کله ځینې غریب داسې وي چې ته ورته اظهار کوي دا د زکات پیسې والا هغه عار او شرم ګڼي هغه ګرچې غریب دی خو ځینې سړی دا شرم ګڼي حیا کوي چې کوم دی چا پیسې داسې مالي نو د دې وجې نه بعضې خلک دی چې هغه د خپل عزت هم خیال ساتي د بل د عزت هم خیال ساتي مثال په طور ته پیسې ورکې نو په داسې بې عزتۍ شکل مه ورکوه په عزت باندې هغه لګي او که ډېرې داسې هر ځای کې د چا قرض یې چا سره لین دین یې په عزت سره او ځینې سړی داسې چې هغه د عزت نه خلاص وي که زکات ته مړکې لکه راشه دا پیسې والی زکات پیسې نو داسې پیسې ورکول د هغه نه پیسې خلي ښه نو ځینې پکې داسې وي که نه نو پیسې وړاندې نه استاد جي دا د کړین پیسې دي نو کله مې داړه وکړه چې د مخ نه در راولم دا دې په کور کې کېده دا چې کوم دی دا تا ته به دغه شی ګراني چې دا 1000 دی یا 2000 روپۍ دي چې استاد جي دا د کلین پیسې دي دا ځان هلته کېده وه نو ځینې سړی په خپله بې عزت یې هغه په عزت نه پوهېږي دا د عزت خبرې ورکې بل په عزت باندې د هغه د قدر به خیال ساتي نو همداسې چې تا ته پته چې دا سړی غریب دی خو که زه ورته یم چې زکات نو دا ښه نه ګڼي نو که دې نه غواړي چې غریب دی ورکړه نه دې نه غواړي مه ورکوه بل دی ورکړه خو د چا بېعزتي به نه کړي نو لهذا ښځه خاون ښځه دارنګې پلار بچې دوی ته نشي ورکولی فریضة من الله دا فریضه ده د الله د خوا نه والله الله پاک علیم پوهه دی حکیم حکمت والا دی دا مختصر د زکات مسایل او د زکات نه ورکولو متعلق وړاندې وعیدات ذکر شوي
چونکه اصل بنیادی مسله خدا و چې منافقینو هغوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صدقاتو باندې او په تقسیماتو اعتراضات کړي. نو الله پاک جواب کوي، فرمایل چې مستحقین د زکات د خلکو تمه کټ کړه. مزید دا چې څنګه زکات مالدار نشي اغستله، نو بنو هاشم زکات نشي اغستله. بنو هاشم د پیغمبر علیه السلام چې کوم خاندان دی، نو دنیا کې ډېر بعضې خلک دي، هغې مختلف نمونه دي. څوک وایي چې دا سیدان دي، څوک وایي دا پاچایان دي، او څوک چې کوم دی بل داسې نمونو باندې صاحبزادګان دي، داسې نمونه باندې یادېږي. دنیا کې ښه خلک لرونه نیکونه ښه خلک تېرې شوي، نو دا صاحبزادګان دي، دا پاچایان دي، او دا چې کوم دی سیدان دي، دا داسې ښه نمونه یادېږي. نو دې نمونو سره مثلا د مسله بنیادي ستا د نسب ده. که په نسب باندې ته هاشمو ته رسې، بیا په تا باندې زکات منع دی. مختصر ټکی دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دریم نیکه عبد مناف دی، د 4 بچي دي. یو ته هاشم وی، بل ته مطلب وی، بل ته نوفل وی، بل ته عبد الشمس وی. دا 4 بچي د هغه دي. بیا په دې 4 کې د هاشم په خاندان کې پیغمبر علیه السلام راغلی دی، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. نو کوم چې بنو هاشم دا خاندان په دوی باندې الله پاک زکات منع کړی دی، دې ته ویلی شي اوساخ او خیری. د دوی دپاره الله پاک خمس الخمس لسمه پاره باندې مضمون وی دی ولا جایز کړی دی، خو زکاتونه پې منع کړي دي. ډېر روایت دغه شانتې راغلي په دوی زکات منع دی. یو اوږد حدیث کې راغلی دی، حارث ابن ربیعه څه روایتو کې ربیعه ابن حارث د بچی دی، عباس سے بچی دی فضل. دوی ولېږه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته، یره چې تاسو پیغمبر ته ووایئ چې موږ ګوره ستا د تره بچي عمر واخو ته بوډاګان شو او د نکاح وس مو نه کېږي، څنګه چې دا نور خلک ته لیږي د خدماتو دپاره، دلته خدمات هلته خدمات، هغوی له بیا ته عوض ورکړه، موږ له هم څه خدمت راکړه، موږ به خدمت وکړو، عوض به راکړي، ځانله به ودونه وکړو. دوی لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مانځه ټیم دی مونځ یې ورسره وکړو. کله چې پیغمبر علیه السلام کور ته ننوته، دی په دروازه ولاړ دي، د غوږ نه یې ونیو، داسې وسوله، وایې که نه څه مو راوړي دي. دی غلی شو. نبی علیہ السلام کور ته ننوتو، پرده وشوله، راځئ دننه راشه. دی دواړه دننه رال. نو غالبه دا معلومیږي چې د حضرت زینب په کور کې پیغمبر علیه السلام ناست دی. تپوس یې ترې وکړو، دی ورته قیصه وکړه، پرون راولېږلو چې ګوره عمر واخوته چې کوم دی وس مو نه کېږي د واده. چېرته موږ یو خدمت باندې مقرر کړه چې د خلکو نه زکاتونه راغونډو، موږ نه پکې سره راکړي، هغې موږ ځان له خپلې رشتې وکړو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سوچ کو، داسې بره کتل. نو چې سوچ یې کو، دوی حیران شو چې راسره پیغمبر علیه السلام قار شي. د حضرت زینب د پردې نه اخوا دا ټولې قصه اوري، د پردې نه اخوا لاس داسې اشاره که غلی شي غلی شي. وجه دا ده چې ښځه خاوند داسې شي بل په طبیعت پوهېږي. د اشاره دی چې تاسو خبرې مه کوئ، غلی شئ. نبي کریم علیه السلام ستاسو باره کې څه سوچ کوي، څه د خبرې حل راوباسي. نبی علیه السلام باره کتل، سوچ یې کو، نو بیا ورشه پلاني ته وایي چې راشي. پلانی راغی، ستا هغه لور پېغله ده؟ او فضل له ورکړه. وایي جي ورنه کړه. هغه بل پلانی ته وایي راشه، هغه رالی. ستا هغه لور خو پېغله وه که نه؟ او د ربیعه له ورکړه، ورنه کړه. چې اوس هغه بل کس چې کم سره د خمس مالو محمیه ورته ورشه، محمیه ته وایي راشه، د دې دوانو مهر عیسی وله ورکړه چې مهر یې ادا شي. نو د خمس نه وله مهر ادا کړه. بیا یې دی ته وفرمیل په موږ بنو هاشمو باندې الله زکاتونه منع کړي دي، موږ زکاتونه نشو اخیستلی. لهذا پیغمبر علیه السلام د هغه خاندان دوی زکات نه اخلي، دې ته خیره ورته وایي، ته اوصاف ورته وایي. بیا دې بنو هاشمو کې زموږ د احنافو مسلک دا دی چې دا 5 کورنۍ خلک دي، 5 کورنۍ خلک دي چې دې ته د چا نسب رسېږي، دا بنو هاشم.
چې کم سړی ځان ته سید وایي ته د نسب بیان که ستا نسب چا ته رسي حضرت علي ته رسیږي حضرت عقیل ته رسیږي جعفر ته رسیږي دا درې وانرونه دي عقیل دی جعفر دی علی دی دا درې وانرونه دي د ابو طالب بچي دي دا درې خاندان څلورم خاندان دوی سره حضرت عباس دی او پنځم خاندان سره حارث دی دا د پیغمبر علیه السلام دوه ترونه او دا درې د تر بچي دا هغه خلک دي چې د پیغمبر کلکه ملګرتیا کړې ده نو د دوی اولاد چې څومره دی دې ته بنو هاشم وي بس د دې نه علاوه نور پکې حساب نه دي د دې وجه نه اختلاف دی د ابو لهب په بچو کې آیا د بنو هاشمو کې حساب دي احناف وایي نه دي حساب پکې فتح مکه موقع باندې د دوه بچي مسلمانان شوي دي عاتب دی او معاتب دی دوه بچي دا مسلمانان شوي خو احناف دا فتح مکه موقع باندې مسلمانان شوي دي د پیغمبر ملګرتیا نه ده کړې بلکې د دې خاندان پلار سره د بچو نه پیغمبر ته تکلیف رسولی دی چې پیغمبر ته تکلیف رسولی دی اوس یې تر بچي دي فتح مکه کې ایمان راوړو نبی علیه السلام پې خوشحاله شوی دی او پیغمبر ته څه پیدا نه ده ورکړې دا پکې نه دی حساب دا پنځه کورنۍ هغه دي چې دی د پیغمبر کلکه ملګرتیا کړې دا بنو هاشم دي اگر چې د بعضې نور لکه امام شافعي رحمه الله تحقیق دا دی چې هغه پکې دا حسابوي د ابولهب بچي پکې حسابوي خو احناف پکې نه حسابوي لہذا کم چې تاسو ته وایي دا پاچایان دي او دا سیدان دي او دا پلانیه دي دا نمونه په دې نمونو باندې زکات مثلا ته د نسب ورسوه که نسب دې پنځو ته رسي بیا د زکات نشي اخیستلی دا خو هغه وخت کې منو آیا دې وخت کې نو دې وخت کې دا مفتابهي قول دی چې نشي اخیستلی نه باندې زکات اگر چې په هغه وخت کې د زکات په مقابل کې دوی ته د غنیمت خمس ورکوی شو پنځمه حصه اوس یې غنیمتونه هم نشته خو بیا به دوی زکات نه لري ځکه دا خیره دی په بنو هاشم باندې منه دی د دوی موالي غلامان آیا دوی اغستیش جمهور رای دار چې دیر نشي اغستلی ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایلی موالی القوم انهم د قوم غلام دا د هغوی نه حساب دی ابو داود کې دا روایت ولهذا د احناف و شوافي او د حنابلو تحقیق دا دی چې غلام نشي اغستی د بنو هاشم سره حساب دی امام مالک رحمه الله قول به دوی نه دی د پیغمبر علیه السلام بیبیان دا پکې حساب دي نو جمهور په دې دي نه پیغمبر بیبیانې دا زکات اخیستی شي اوس که د هغه بیبي داسې وی چې دا په هاشمیو کې وی بیا به د هاشمیت د وجې نه هغه زکات نه اخیستو خو د پیغمبر علیه السلام په بیبیانو کې هاشمیانې نشته قریشیانې پکې شته قریشي پکې شته خو هاشمي ښځې نشته یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل د الله پیغمبره تا قریشیانې نورې کړي دي په دې بنو هاشمو کې ولې نه کوې علي ستا په خیال کې بنو هاشم کې څوک داسې شته چې وکړه ویې جي آو د تره لور دې شتې د حمزه صاحب ښکلې لور ده که نبي علیه السلام ورته ویل خو زما ورېره ده خو زما ورېره ده ځکه حضرت حمزه زما رضعي رور دی حمزه صاحب هم د سویبې پیس کلي دي او پیغمبر علیه السلام هم سکلي دي خو زما رضعي رور دی دا د هغه لور ده دا زما رضعي ورېره ده اصل چې نسبي ورېرې سره نکاح نه کېږي د رضعي ورېرې سره هم نکاح نه کېږي دا خو په ما حرامه ده ټیک ده چې قریشیه خو ده هاشمیه ده خو چونکې ما سره حرمت دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبیانو کې هاشمیانې نشته چې د هاشمیت په وجه باندې په هغوی زکات حرام شي نو بیبیانې د هغه غیر هاشمي دي نو ځکه په دې باندې زکات منع نه دی هغوی اخیستی شي خو نبی کریم علیه السلام چې کوم دغه خاندانی خلک دي په دې باندې زکات منع دی نو انما الصدقات بشک زکاتون للفقراء دا د پاره د فقیرانو دی والمساکین د پاره د مسکینانو دی والعاملین علیها هغه چې په دې عمل کې را جمع کوي زکاتونه والمؤلفه قلوبهم هغه چې مختشوي دا غیړونه وفي الرقاب او په آزادولو د غلامانو کې والغارمین او په آزادولو د قرضدارو کې چې قرض په اخلاص کې وفي سبیل الله او د الله په لار کې وابن السبیل او مسافر ته فریضه من الله دا فریضه د الله د خوانه ده والله الله پاک علیم پوهه ده حکیم حکمت والا ده
الله تعالی شیزانو وینو لدستان سعادت ورا وګرځي په خپل دربار قبول کړي ژوند زندگی په خپل کتاب فیصله کړي استغفر الله استغفر الله صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد